سلامونه ملګرو. عمران خان حواله سره نجم سیټي یو ډیر اهم او یو ډیر عجیبه بیان جاری کړی چې په هغه باندې هم په ویډیو کې خبره کو د عمران خان په حق کې یو غټه گواهی هم راغلی ده. د گواهی چا ورکړی ده په دې هم ډیټیل سره خبره کو. خو بل طرف ته پرون په اسلام آباد های کورټ کې یو غټ اپسیټ شوی دی، په هغه هم خبره کو ډیټیل سره چې څه اپسیټ شوی. ټول نه پیل هم په دې باندې خبره کو چې پرون په اسلام آباد های کورټ کې څه اپسیټ شوی دی. جسټس بابر ستار چې کوم دی هغه په ډیر غټه کارنامه کړې ده په دې اپسیټ کې. جسټس بابر ستار د آډیو لیکس او ویډیو لیکس غیر قانوني قرار کړی دي. آډیو لیکس یو کیس چې کوم دی د جسټس بابر ستار پر رهنمایي کې دا کیس دا درخواست دغه شو چې د فیصله به جسټس فاروق ستار کوله. په دې کیس کې جسټس فاروق ستار باندې 4-5 ادارې چې د پاکستان کوم دي ای په درخواستونه ورکړو چې دا کیس ته جسټس بابر ستار نوريجي ټول نمخ کې په پیمرا درخواست ورکړو. پیمرا په خپل درخواست کې لیکلو چې په 2017 کې د آډیو لیکس یو کیس چې کوم دی هغه زموږ جسټس محسن صاحب اوریدل دي، نو چون کې زموږ دا کیس چې د دوباره کوم آډیو لیکس کیس راغلی دی نو دا د هم جسټس محسن صاحب له منتقل شي. جسټس بابر ستار چې کوم دی دا کیس نوري، مطلب مخکې هم په 2017 کې آډیو لیکس کیس جسټس محسن صاحب اوریدل دا پیمرا والا درخواست ورکړی دی په جسټس بابر ستار باندې جی. خبل په پی ټی ای والا هم درخواست ورکړی چې جسټس بابر ستار مخکې زموږ وکیل پاتې شوی دی، نو ځکه دا کیس چې کوم دی جسټس بابر ستار نوري. لکه مخکې به یو کیس نیم کې د پی ټی ای وکیل پاتې شوی، نو په درخواست ورکړی چې ته زموږ کیس مو ځکه ته مخکې زموږ وکیل پاتې شوی. خب بیا په اف ای هم درخواست ورکړی چې ته هم په هغه شپږ ججز کې شامل یې چې چا په سپریم کورټ ته خط لیکلی دی، نو په هغه خط کې بیا هغه شپږ ججز هغه خط چې کومه واقع شوی وه هغه اسلام آباد های کورټ سپریم کورټ ته خط لیکلی او شپږ ججز چې موږ سره ایجنسیانې چې کوم دي زموږ په فیصلو کې انوالومنټ لري، ایجنسیانې موږ ازادانه فیصلو ته نه پرېږدي. نو اوس اف ای والا هم په دې درخواست کې ویلي جسټس بابر ستار له چې ته هم هغه شپږو ججانو کې شامل یې چا چې د ایجنسیانو خلاف درخواست ورکړی جی. نو ځکه دا کیس چې کوم دی جسټس بابر ستار دی نوريجي دا په اف ای والا هم یو درخواست ورکړو. خبرون چې بیا جسټس بابر ستار د آډیو لیکس کم سماعت شروع کو، نو ټول نړمبه دا ټول درخواست گزار ځان تر مخ کې ټول نه پیله خوا کسان را مخ شي چې چا په ما باندې درخواست ورکړی دی. ټول نه پیله پیم راته خو ویل چې تاسو وایي چې دا کیس ته محسن جسټس محسن ته حواله کړل شي هغه دی ووري. نو تاسو ما ته وایي چې د پاکستان په قانون کې دا کم ځای لیکلي دي چې یو قسم کیس چې کم جج اوریدلی وي نو ټول هغه قسم کیسونه به هغه جج اوري. لکه جسټس محسن صاحب که تاسو آډیو لیکس کیس مخکې اوریدلی نو دا پاکستان په کم قانون کې دی چې آډیو لیکس کیس به صرف جسټس محسن صاحب اوري. زه به نه ورم دا مالو خو نو چې کم پیمرا والا اداره هغه خو په دې خبره باندې چپ کاغی سره بیا جواب نو اف ای ته جسټس بابر ستار وی چې تاسو وایي چې زه په هغه شپږ ججز کې شامل یم چا چې خط لیکلی دی، نو آیا تاسو ټول ایجنسیانې ریپرزینټ کوئ؟ مطلب که هغه شپږ ججز کوم خط لیکلی دی هغې کې هغوی ایجنسیانې یادې کړي دي، نو تاسو خو هر ایجنسي نه تاسو خو ځان له یو بېله اداره یئ، تاسو خو مطلب ټولو ایجنسیانو سره تعلق نه لرئ که نه. که هغه خط کې ایجنسیانې یادې شوي دي نو خو به ایجنسیانې یادې شوي اف ای نوم خو پکې موږ نه دی لیکلی که نه، مطلب ته خو ځان له یو بېله اداره یې اف ای لی ویلي دي. نو اف ای لی هم په دغه خبره باندې مطلب دغه کړی دی. بیا جسټس بابر ستار چې کوم دی د اف ای ډي جی او پی ټی ای ډي جی باندې 5 لک روپۍ جرمانه هم ولګوله جی، او کنټیم اف کورټ چې کوم دی هغه په هم وکړو. نو دا پرون په دغه کې دا یو غټ اپسیټ شوی دی. بل نجم سیټي چې کوم بیان جاری کړی د عمران خان حواله سره، نجم سیټي ویلي دي چې اسټابلیشمنت سره هیڅ چاره نشته چې هغه عمران خان سره خبرو کړي. نو لیگ خو مکمل فارغ دی او چې کله ټول ملک پری اسټابلیشمنت نو لیگ انټي اسټابلیشمنت چې کله مطلب ټول ملک چې کوم ټول ملک اسټابلیشمنت سره نو لیگ د اسټابلیشمنت خلاف او اوس چې ټول ملک انټي اسټابلیشمنت ته مطلب ټول ملک اوس د اسټابلیشمنت خلاف ته نو لیگ چې کوم دیغه پرو اسټابلیشمنت شوی دی. اسټابلیشمنت ویل چې عمران خان نشي ګټلی خو عوام اسټابلیشمنت ته یو غټ سبق ورکړو. دا چې کوم دی نجم سیټي دا بیان جاری کړی دی. بل محمد زبیر بیان ورکړی چې پی ټی آی باجوه ته کم ایکسټینشن ورکړی او دا پی ټی آی ډېره غټه غلطي کړې وه. کم از کم پی ټی آی ته وایي دا سوچ کول پکار و چې آخر پاکستان مسلم لیگ نون کومه پارټي ده هغوی ته ولې ټول اوټ ورکوي. ایکسټینشن شاته څه ناسه خو شته که نه، مطلب پی ټی آی ته هغه ټایم پکار و ایکسټینشن نه مخکې چې دا سوچ یې کړی وی. بل عمران خان په حق کې چې کومه غټه ګواهي راغلې ده
نو نیر حسن بخاری ویلي دي چې عمران خان ته فیر ټرایل ورکول پکارو، یعنی آزاد ټرایل ورته کو پکارو. عمران خان چې څومره هم کیسز نو هغه آزاد ټرایل باندې پکارو. دا خبره چونکه دای لمخ کې کول پکارو، خو اوس دا خبره کوي. بیا ښه جسټس نسوري نیر حسن بخاری چې کوم دی غویلی چې په جلبازۍ کې صحیح فیصله نه کیږي، ریاست تخپل ذمہ داری پوره کول پکارو. چې کله په عمران خان مقدمات جوړېدل نو هغه وخت رانا ثناءالله وزیر داخله و، مطلب د وزیر او هغه ټایم رانا ثناءالله وزیر داخله و چې کله په عمران خان باندې دا ټول مقدمات جوړېدل. نو په دې ویډیو کې دا هم اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.